بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الصوم. عبادات بدنیو کی صوم د صلات نرستو کو سره د دین چی اور سره مرګر دواړه عبادت بدنی دي نو یو ذکر کول ورله پکارو منس کی زکات را وصلو وجه سو اقتداء د قران کړي د قران کې الله وی واقیم الصلاه واتوا الزکات. برحل عبادات دي صلات زکات نه فارغ شنو صوم کې شروع کړي. صوم لغت کې امساک تویل کی علی ای شیء کان فی ای وقت کان فقولی انی نذرت للرحمن صوما. اے امساک کان عن الکلام دل خبرنا امساکو او بشریت کی یعنی په اصطلاح د شریعت کی عبارت عن امساک مخصوص من شخص مخصوص في وقت مخصوص. امساک مخصوص سببی وهو الكف عن قضاء الشهوتين شهوة البطن وشهوة الفرج. یاد ساتینه هو کله چې دغه شان عبارت راشي عن قضاء الشهوتين تسنیسی غوی یا د جمعی غوی اجمال وی بشکل تفصیل کیږي نه په دوه قسمه عبارت ویل شي. یو دغه نه بدل واقع کول شي نو قضاء الشهوتين مجرور شهوة البطن وشهوة الفرج او دوی مبتدا او خبرین جوړول شي احدها شهوة البطن او دغه شان یعنی شهوتو به جوړ کی خبر بشي مبتدا موضوع به لپاره من شخص مخصوص وهو يكون طاهرا من الحيض والنفاس. ان شاء الله شرایط اداو کې بدابي وایو حیض یا نفاس بینوي في وقت مخصوص وهو ما بعد طلوع الفجر للغروب بصفه مخصوصه. دا قدم نو ویل څلور قیدونه خاص صفت سره وي وهو ان يكون على قصد التقرب كذا في الجوهره. ورسید دې معنی ولې چې د روزه د پاره بعضی شرایط وجوب دي او بعضی د وجوب ادا شرایط دي او بعضی د صحت ادا شرایط دي. د نفس وجوب د باره شرط اسلام دی عقل او بلوغ دی. مسلمان کنوي عاقل نوي یا بالغ نوي نو نفس وجوب به هم ناراضي نه په ادائی نه په قضائی دغه نفس وجوب نشتا او د وجوب ادا د باره شرایط یعنی نفس وجوب موجود دی ادا بکلی نه غیر بر صحت شرط دی. بیمار معنی ادا نشتا اگر که نفس وجوب بشتري شهود شهر رمضان دغه شان اقامت ول شرط دی په مسافر باندې ادا نه د واجبہ فی الحال او صحت ادا لپاره شرایطم دو دي. صحت ادا لپاره صحت ادا معنا د دې نه غیر ادا نه صحیح کیږي. یو نیت دی بغیر د نیت روزه نه صحیح کیږي او یو د حیض او د نفاس نه پاکواله د څنګه چې تعریف کیویل ورسېدلې به مخ راځي. فی الباب 15 بحثا بنزل مباحث دي. اول نمبر کې راته انواع د صوم او دغه احکام بیانې. تاسو لږ متوجي شي کتاب والا کم طرز معنی تقسیم کړي هغه بیانو. صاحب د قدرت وی صوم په دوه قسمه معنی دي. یو واجب ده لازم فرض او تم شامل ده او بل نفل ده چې سنت مستحب ټولو ته شامل ده. به پکې د واجب به دوه اقسام دي. یو ته واجب عین ویل کیږي چې مخصوص وخت کې واجبي لکه صوم رمضان ده او نظر معین ده نو د دې حکم ده واجب کی چې عین وی او متعین وقت سره تعلق وی حکم ادا ده کله شپې نو ورلنیت وکي ام سیدا او دا پښمنه د خپل نیت د یاد ساتي ښه پښمنه کول نانیت کول دي او کر شپې نه د نیت ونکو انا د نسب نهار شرعي نه مخکي کچري منافق کار د صوم دني کړي نیت وکم کافی ده. تاسو به شولې
اصل کې ځنیت په اعتبار سره تقسیم دی دویم قسم په صوم واجب کې هغه روزه ده چې هغه دین وي ما يثبت فی الذمه او دغه مقابلی مخصوص وخت کې نه واجبه لکه قضاء رمضان دا نظر مطلق کفارات نو بده کې بد شپې نه باقاعده نیت کې او کچره در باندې صبح صادق شو او لانی دني کړي وس نیت کې وس کار نه ور کوي نور په قصه بسې کوکا کله نفل حکم ونه ویلو نفل جديد ام متعین کی دیات ساتي کا نفلم عین والدی ولدا یولس مشتو کی متعین دي کنه یولس مشت دی لپاره دي نو دې کې کړه شپې نه نیت وکم سیدا او که صبح صادق نه بسته منافی صوم کار نه دی کړي او نیت کې به هم سیدا تاسو پوه شولې او بعضی خلک تقسیم بداسه طریقې کوي صوم بدو قسمه دي یو صوم عین یو صوم دین صوم عین چې معین وقت سره تعلق وي که صوم رمضان او صوم تطوع خارج رمضان صوم تطوع خارج رمضان کا اچھا جی به اور یوم صوم بدو قسمه دي یو صوم عین دی یو صوم دین دی صوم عین بدو قسمه دي یو هغه چې عینیتی په تعین د الله جل شانو سره لکه د رمضان روزه د کی تعین د الله د طرفه دی اذن صلح شعبان فلا صوم الا عن رمضان او دغه شان صوم د تطوع خارج رمضان د کیم تعین د الله د طرفه دی ولس مشت دی لپاره دی او په دې عین کې بل قسم و اما بتعین العبد لك صوم منظور چی متعین نظر جمعه پرز بروجنی سما راتلون کې مېش بروجنی سما تاسو پیږي او بل صوم دین دی صوم دین فما ليس له وقت معين چې وخت معین ولا نوي لك صوم قضاء رمضان صوم كفاره القتل صوم زهار يمين افطار صوم متعه صوم فديه الحلق صوم جزاء الصيد او صوم نظر مطلق او صوم الیمین تاسو ورسېدلې نو کوم چې اول قسم دي صوم عین هغه کې د شپې نه نیت صحیح دی ورځې کې منافی کار دی نه کړي کولای شدوم کې شپې نه نیتونه کو د ورځې به نشي کولای ماغه طریقې ته جوړ شو تاسو ګوري الصوم ضربانی واجب ونفل واجب بمعنی ضروری وهذا المعنى يشمل الواجب والفرض فلا اعتراض چې فرض پکې بعد شو د اعتراض باندې کې فالواجب ضرباني منه ما يتعلق بزمان بعينه كصوم رمضان والنذر المعين فيجوز صومه بنية من الليل لاندې لیکلي والتسحر نية في رمضان وغيره تاسو پیږئ کنه فإن لم ينوي حتى أصبح أجزاءته النية ما بينه وبين الزوال نور خبري بس کوکا دا کومه قصه چې ورپسې دیو نمبر کې ما وکړه دا صاحب د بدایي ذکر کړی دا فرمای فالعين ما له وقت معين اما بتعيين الله تعالى كصوم رمضان وصوم تطوع خارج رمضان واما بتعيين العبد كصوم المنذور به في وقت بعينه واما صوم الدين تصغبيه كان نور قصه شوي واما صوم الدين فما ليس له وقت معين كصوم قضاء رمضان وصوم كفارة القتل والظهار واليمين والإفطار وصوم المتعة وصوم فدية الحلق وصوم جزاء الصيد وصوم النذر المطلق عن الوقت وصوم اليمين دا تقریبا 555 نمبر سبق کې لیکلي دي هغه بل تقسیم هم دلته کړی دی تتابع او غیر تتابع په اعتبار سره هم دغه ځای کې نږدې هم دغه سپو کې ځینې روزي دا سیدی چې هغه کې تتابع شرط د پر لبسې به نسی او ځینې کې تتابع نه د شرط نو فرمایي اما متتابع چې کوم دي فصوم رمضان پر لبسې به نسی وصوم كفاره القتل كم دو مشتروجي پر لبسې به نسی والظهار كفاره زهار والا والافطار روزه قزن خولې دغه کفاره ده وصوم كفاره اليمين دا پنځه روزي دي دا پر لپسې نسی رمضان او د قتل کفاری د زهار د کفاری د افطار د کفاری او
کفاره یمین بالفاظ دیگر یو د رمضان روزه ده بل کفارات روزه دي اما غیر المتتابع چې دي فصوم قضاء رمضان ده دي کې تدابون ده شرط او صوم د کفاره حلق ده دبر علی ان شاء الله راشي او صوم د جزاء او صید ده حج کې براشي او صوم د نظر مطلق او صوم د یمین عام قسم کفاری ولا نه دی کا دا بدایي دیوم نمبر جل 551 550 نمبر کې دي خجی مخکې راځي ورپسې د رمضان روزي چې دي او د نظر روزي دا دواړه واجبي خو دواړو کې فرق دی که تاسو لږ متوجه شئ رمضان روزي فرض دی او د نظر والا روزي چې دي دا واجب دي نو کبه څوک ته نه د پوسو کې دلایل څه دي نو د رمضان د روزي دلیل کتب علیکم الصيام دی او د نظر والی روزي دلیل ولیوفو نذورهم دی اصل کې اعتراض څه قاعده ته قصه جوړو مخه نو کبه به اعتراض وکي چې یار دواړه د قران نه ثابت دي او د فرض بل واجب ولې وي علیکم الصيام چې دا عام دي ټول روزو ته شامل کړي دي رمضان والا عام بخپل معنی کې قطعي وليوفو نذورهم کې يوفو د امر صيغه چې دا خاص دي او به کې دا کم د جمع مخاطب دا عام دي نذور عام دي دا ټول عام دي دا ټول قطعي دي او که خاص امر شم قطعي دي نو بکار دا د نظرم څه روزه بشان فرض وي فرق بګی څه دی داغه جوابداري مولوی سم عام ما تاسو ته مخکې ویلي په دوه قسمه دي یو غیر مخصوص منه البعض دي دا عام ته ویل کیږي چې بعضی افراد د عام د حکم نه خاصوي نه وي او دا خپل افراد کې قطعي وي دا د حناف راجح رائے ده پشان د خاص او دویم عام هغه چې هغه نه بعضی افراد خاصوي د عام د حکم نه بعضی افراد خاصوي مخصوص منه البعض ورته ویل کیږي مخصص معلوم وي او مجهول وي دغه صورت کې عام چیز ونی وي عام زونی وي نو د نظر مسله کې بعضی افراد خاص دي ان شاء الله نظر په باب کې به موږ وایو لکه شي د جنس نه چې فرض نه وي یا د نظر د معصیت وي یا نظر د فرایض وي دا نظر نه لازمي ولی فنذور عمر تني شامل معلومیږي نظر په مسله کې مخصوص منه البعض ده او کله چې مخصوص منه البعض شنو به خزونی او داسي دلیل چې دغه ثبوت قطعي وي او دلالت زونی غي سره وجوب ثابتيږي وبمثله لا يثبت الا الوجوب دا قاعده د لپاره مسله جوړه کړل ورسېدلې بده باندې او روزه کې بل فرق ادا دي چې رمضان کې سبب دا شهر دی صوم رمضان اضافت ورته شوی دی او په نظر کې سبب چې هغه پزان باندې هغه الفاظ لازمول دي ما تاسو ته ویلي نفسي وجوب د لپاره دوه اسباب ښه یو سبب شرعي نو کتب علیکم الصيام دی او یو سبب ظاهري دی هغه رمضان وقت دی وان شهد منکم الشهر اندغه شان نظر د لپاره وليوف نذورهم شرعي دی او بزان باندې چې ته لازمه د الفاظ ادا کې دا ظاهري دی ښه رسې بدی باندې به مثلا موږ دا وکړه اچھا لګ نور فرق موردی مسله کې خبر وضاحت وشي توجه ده یو باس مخکې د اصول چړلې ومنګه چې مامور به په دوه قسمه ده یو د مطلقاً الوقت ویل کېږي یو د مقید بالوقت وي مطلقاً الوقت هغه مامور به ته ویل کېږي چې د وخت فوت کېدو سره د هغه فوت کېږي نه او د غیر لپاره نظر مطلق مثال له قضاء رمضان دای مثال له زکات وغیرہ دي دا واجب ال التراخی مفتابی رای دادا چونکه بدی کې د مخکې د وخت تعین نه دې ته ځکه منګه دین ویلو ښا او د دې حکم د نیت په اعتبار سره بدل شو د شپې نه چنيت کې مطلق روزه نیت باندې کې نه ده کافی د قضا رمضان روزه ني سمدا به مر سره وي
نظر مطلق روزه نیسم د کفاری روزه نیسم دا مور سره وي او ور سره سبا چې شولو منافق کار د صوم نه دي شوبې هم نیت نشي کوله ویږي به دیم نمبر مامور به چې دا موقت بالوقت دا مقید بالوقت وقت سره داسې تعلق وي چې وقت فوت کېدل سره مامور به فوت کیږي هغه څلور قسم دی اول نمبر چې وقت ورلا مؤدا د پر ظرف وی ادا د پر شرط وی وجوب د پر سبب یغي صلات مثال لیدانه چېړو دیم نمبر چې وقت شرطم وی سببم وی او معیارم وی وقت شرطم وی او سببم وی معیارم وی یغي د پر مثال لکه د رمضان روزي دي وقت ورله شرط دی روزي وقت نه راغله نو ته روزي نشنی والے او که وقت تیر شنو به هو قضا ده سبب ورله ده فمن شهد منكم الشهر فليصم هغه سره سبب چني راغله هو مسبب نشي راتله نو که شهر رمضان نه راغله روزي نه صحیح کیږي ور سره معیار هم دي معیار دي ته ویل کیږي چې مامور به د پاره چې کوم وخت ده د مامور به په معیار باندې موافق ده غټ وړو کې ته نه دي مامور به چې دا څومره د عمر وخت هم دي څومره چې وخت دې دومره مامور به هم ده صبح صادق نه وخت شروع کیږي تر غروب پورې روزم دومره یې نو نه کورز غټيږي روزم ور سره غټيږي کورز وړو کیږي روزم وړو کیږي دې ته معیار ویلې کیږي تاسو په شولې نو د رمضان د روزې د پر وخت سبب هم دي شرط هم دي معیار هم دي بل ور بسې نظر معین دي دا دریم قسم دی چې وخت ورلا شرط وی شرط او معیار وی البته سبب نه نظر معین مثال دی زبرتن کې روزه ني جمعه روزه ني سم بزان لازم کی وخت دا ورلا شرط دی چې وخت نه راغلی روزه ني ستا نظر نه پوره کی معیار هم ورلا دی تاسو ویږئ نو البته سبب نه دی سبب خو ست الفاظ بزان دی لازم کړل د رمضان او نظر معین منس کې فرق را لکه خېلمي را لکه رانه لې یو کې سبب بل کې سبب نه دی نو حکمونو کې فرق دی ان شاء الله وایو رمضان پر روزه کې کې دي د مسلې را روانې دي کوي که مطلق نه دیو کو ام رمضان روزه ادا کیږي واجب اخر نه دیو کو ام رمضان روزه ادا کیږي نفل نه دیو کو ام د رمضان روزه ادا کیږي مقیم سړي خبره کو روغ پوهیږي په وجه سره دي کې تعین د سبانه روزي رمضان د بار دی وی د الله تر طرفه شوی دی اذن سلخ شعبان فلا صوم الا عن رمضان تاسو پیږي شریعت د طرفه تعین شوی دی نو شریعت تعین دومره قوی دی چې د بنده تعین پکې کار نه ور کوي دا قاعده ده نو ته سباله خپل نیت سره بدلې نشي بدلواله هم رمضان ادا کیږي کستا څو په ذهن کې موږ به یو کې یو مسله ویلې و بیا فاسده کې چې کله مبیا بای ته واپس کیږي که په هر جهت باندې واپس کی نو دغه تعین د جهت شریعت کړي بل جهت له اعتبار نه وي چې دا بیا فاسده کې د فصل ختمېدو په وجه بیا ختمي واپس کی ویلې مو کنه شریعت په کې تعین کړي هغه دلته مسله ده او نظر معین کې تعین بنده کړي پزان باندې لازم کړي راتون کې روزه جمعه به روزه نیسم نه بنده تعین دا د بنده په حق کې کار ور کوي نو نفلی روزه ستا حق پدې کې ستا تعین کار ور کوي ټیک دایره په ختم کړه د شپې نه د مطلقي روزه نیت وکړو د شپې نه د نفلی روزه نیت وکړو کنه ام د نظر والا ادا کیږي خدا نور کوم واجب روزي دي دا د الله د حق دي رمضان روزي دي قضا وغيرها نو کته واجب اخر نیت وکي بهم د رمضان والا د نظر والا د شي داسې نه ده به نه پیږي به ځکه ستا تعین کمزور دی هغه معارض دا غینه جوړیږي کاغې نه دیو بیرو کو بس مغه شوله او رمضان کې دین د شدت د طرفه پدن لګي ورسېدل کنه خجی
بنیت من الليل هلکه نیت چاته ویلې کیږي انیته هي معرفه بقلبه اي صوم يصوم پس له کې دا راوصل دي چې ځکه مروجنی سما او بخله باندې ویل دا سنت دی ښا ولې سب که چا د سی ویل نویت ان اصوم غدا ان شاء الله تعالی ان شاء الله ویل سبب روزنی سما ان شاء الله خو تعلیق چره د مجهول پورې د یاد ساتي د یو قاعده ده کله چې شی معلق شي شرط مجهول پورې نو هغه شی باطلی تعلیق هغه شی به سره موجودی نه وي یو سره کزه ته وي ته طلاق ان شاء الله تعالی ته طلاق کبلان کې کارو شوغي کار پته نه لګي د سکاري طلاق باطلی وجه سي ولي سي وجه دای تاسو لګ متوجه شي طلاق چې د مخ کې نه نشته دي یقیني تور طلاق نشته اوس طلاق معلق کو یو مجهول شي بوري نو مجهول شي موجود دی موجود شوی موجودیږي که موجود شوی نه دی نه موجودیږي هیڅ پته نه لګي نو شک دی او تاسو بدل یقین په شک باندې ځای لکېږي نه دا قاعده چې موږ او تاسو ورو چې کله تعلیق په مجهول بوري وشي نو دا تعلیق باطلی حکم نه راځي کا هغه وجه هم دغه چې شی یقیني وي او تعلیق کې شر وجود چي دا شکی وي او یقین بشک سره نه ځای لکېږي څو ماده وا درېمه ماده ول یقینو لا يزول بالشك اصول امام کرغي کی او دا اول اصل له ما ثبت باليقين لا يزول بالشك اول اصل له کی 40 اصول کی کا ان ما ثبت بالتعين لا يزول بالشك الفازي برحال اوس مسله دار کې شاویل ان شاء الله روزه بلی سما نو اوس به څه حکمي یاد ساتي قیاس خو تقاضا ده کې د روزه ونشوله ځکه د الله خوخي پته نه لګي شرط د الله خوخه دغه پته نه لګي چې الله خوخه شته کنهشته دا شي پوری حکم الله قول شي باطلی کنه پکار د روزه د نه ټیک نشي د نه خو تردد کې شو نه خو لکه عزم قلب ته دلته خو پر روزه نسم نه نسم پته نه لګي خو الله کړی دا او استحسانا دا سیدا او دغه وجه دا چې ان شاء الله خلک په عرف کې صرف تعلیق د برني استعمالي یو کار کې د برکت د پیدا کېدو لپاره استعمالي لأن الاستثناء هذا ليس عن الحقيقة الاستثناء وإنما هو الاستعانة وطلب التوفيق دا خو استعانة وطلب التوفيق د الله د طرفه ویږي بده معنی ان شاء الله دا باسه به کله اقرار کی چیړو اقرار کی دا مسله راځي به او وجه سره چې ان شاء الله دلته بنیت کې د استعانت او د الله نه د توفیق د طلب د پاره دی وجه دا چې استثناء چې دا د ان شاء الله د اصل کې تعلیق ته استثناء ویل کېږي دا د جبه سره تعلق دی او نه تعلق د زړه سره دی نو کار وسره نشي لرله او انت طالق ان شاء الله دوه تعلق د جبه سره دی نلته به کردار ادا کوي خپل پویګو خبره مانی ورته وګورئ الصوم ضربان واجب ونفل فالواجب ضربان منهما يتعلق بزبان بعينه كصوم رمضان إجاب الرب على عبده والنذر المعين إجاب العبد على نفسه فيجوز صومه بنية من الليل والتسحر نية في رمضان وغيره فإن لم ينوي حتى أصبح أجزاء النية ما بينه وبين الزوال امام شافعي رحمه الله دان منیخا وین کیږي الله صيام لمن لم ينوي الصيام من الليل ومن ورتوایو الا من اكل فلا ياكلن بقيه يومه حدیث ثبات دلیل دی ومن لم ياكل فليصم او دا کوم حدیث ته هغه کې احتمال شته کنه هغه دا چې نفي محمول على نفي الفضيله والكمال باندې امون ویلیو په 72 نمبر ماده کې لا حجت مال احتمال الناشي من دلیل دغه دا دی چې نه په کمال باندې دی لکه لا صلاه رجال المسجد الا في المسجد نو حدیث معنا دا شو لا صيام لمن لم ينوي الصيام من الليل معنا هغه شان ثواب ورته نه ملاويږي
خجي والضرب الثاني ما يثبت في ذمه يعني الدين من تدين نمبيليوكا واما صوم الدين كقضاء رمضان والنذر المطلق والكفارات او دې تمنګ د اصول موافق مطلق عن الوقت ویلو نو كفارات څلور وړه القطع والزهار والصوم واليمين فلا يجوز صوم الا بنيه من الليل وكذلك صوم الظهار ده حکم دی والنفل كله يجوز بنيه قبل الزوال دغه زوال نو کنيت کولای شي ولی دم نظر عين دم چې صوم عين دی شریعت د طرف ته تعین شوی یو لس مشت دي تاسو ویږي کنه راځي د نیت موافق یو څو مسلې ذکر کوم تیر شتي او پسې دویمه مسله رؤیت د هلال رمضان اندی اهم مسله صاحب د قدری فرمای ویم بغیر الناس یلتمس الهلال فی اليوم التاسع والعشرين من شعبان کله چې 29 شعبان شي مناسب دار چې خلک د هلال التماس وکي طلب وکي چې به سبال روزه ونیسي نو د میش د لیدلو اهتمام کول د حدیث پاک په وجه واجب دي ښا صوموا لرؤيته او واجب علی الکفایه دي که بعض خلک دا کردار ادا کی ټول غاړه خلاصي کی کني ټول بد ترک واجب باندې ګناګاریږي نو مسله ده فین راوه صامو کمه شی ورید بس روزه بونی سباله بروجه شي او کچریمش ونلیدله وین هم علیهم نبی با دیر شروجه د شعبان پوره کی هغه نه بس به اول رمضان شروع شي به روزه نیسی دلته یو مسله ده دیو مشک والا مسله بلکې دسی به وایو کچری مې شی ولیدل روزي بنیسی او کمې شی ونلیدل به بدیش پوره کوي وجه څه ده زکه چې د شعبان میش موجوده د یقیني او د رمضان میش رااله کرانه دراغلی دا شکیده او شک سره شک د یقین مقابله نشي کولای اليقين لا يزول بالشك ماده نمبر 3 او الاصل ان ما ثبت باليقين لا يزول بالشك امام کرخی رحمه الله اول نمبر اصل لیکه نو که څوک په دغه ورځ باندې روزه نیسي هغه ته مشک ویل کیږي 30 شعبان باندې چې کله د بیگانه د رمضان میش ونی لیدل شي او سبالتی شعبانی په دغه ورځ د یو مشک ویل کیږي یو مشک تعریف زده شو چې کله د ماخام نه رؤیت د رمضان ونی شي او سبالتی شعبانی دغه یو مشک ده نه بدی کې څوک روزه نیسي ندی یو څو صورت جوړیږي هغه ورته کېدی مسألة دا چې یوم الشک باندې روزه نیول من دي حدیث کې د من راغلی من صام یوم الشک فقد عصى ابا القاسم صلی الله علیه وسلم ندی اول صورت دا ده کچا بنیت رمضان روزه ونی ولا یوم الشک والا نو فلا خلاف فی انه لا يجوز کار ناجائز ده منات راغلی ده خو کچری صحیح ثابت شول چې رمضان می شوا نو مفتابی رای دار چې روزه د رمضان مدا شول ورستو که ثابت شول چې رمضان می شو روزه ادا شول من ویلو العبره بظن البين خطأ دلته بين خطأه نو نیت مکړه دی بس روزه نیولې خبره خطبه پاتې شول حدیث کې څه ویلي فقد اصحاب القاسم نو موږ ویلي د کوم دغه چې نه راشده په معنا ده نه دی ښا د افعال شرعیونه نه چې د افعال شرعیونه راشي نو مشروعیت یعنی دا کار جایز نه خو کوي کی ادای سي کیږي مشروعیت منافی نه کا یو صورت شو دیم صورت کچرینیت د واجب اخر وکړو
قضایی رمضان روزه په پاتې ده نظر روزه ده کفاره روزه ده نو فكذلك ايضا لا يجوز دم جایز نه ده د بار کې لیکلي ولا يسقط الوجوب عن ذمته وجوب زمين نه لري کیږي خودل ته مفتابي راي ده چې وجوب د زمين لري کیږي واجب هم ساقط شو پورا شو دریم صورت ده کچري د نفلی روزه بنید باندې یو مشک روزه ونیسي نو دې کې خلق دې کې ک دوه صورت او دوه صورت دوه قید او د سیوایا نه به دا جایز ده یو دا چې اهل علم نو بدی پیدلو چې دا نفلی روزه ده او در باندې لازم وغیرہ نه ده او دیم دا د سورس کې داراله چې هغه کې د روزو دی نیول عادت زیرت رضوا پیر رضوا یا د عادت چې ادمش اخیر روزي نيسي به سیده نو اس کله شهادت نو اهل علم نو غول حکم دار چې تاسو یې منی سي د سینې چې به لازم وګرځي ارسي بده باندې درې صورت شو کنه څلورم کچري روزه ونی ولا او د سره هیڅ نه تینو نو به مفتابي رایدار یو روزه نه ادا کیږي ځکه مطلق نه ته رمضان د بارم ضروری دی او د خوغم نه دی کړي بلکې د سی وایا که رمضان شو رمضان به دا صورت پرې دی درې شو کنه مجموعي تور څلورم دا جوړ کړي کچره سبا رمضان او رمضان به او که شعبان 30 میں شو خدل واجب اخر دي شي د دې صورت کې حکم دار دی چې د مطلق روزي نه ته کړي دا د رمضان د فارق کافی ده نو ویلو کړه ته د شریعت د طرفه شوی دی نو اگر کدا سې کول مکروه دي خو کچره سبا د رمضان میش شروع ونه بس رمضان روزي ادا شوله او که رمضان میش نو واجب اخر نه ادا کیږي ځکه غیر بارا مطلق نیت نه دی کافی او پاتې شلو که سبا د شعبان و واجب اخر دی دلته تعین نه دی شوی ځکه شک دی تاسو په ان شولې روزنی سم مطلق نیت هو شو خو که سبا رمضان و رمضان غدي که د شعبان و د واجب اخر دی دا وس د رمضان جوړول یا د واجب اخر جوړول کې شک شو نو واجب اخر په واجب چون کې تعین ضروری دی شریعت د طرفه نشتا ته تعین ونکو اگر که مطلق نیت صحیح مطلق روزي نیت شوی دی خدلته تعین ضروری دی نه کړي خو شک دی نه پیږي به او که چېرې رمضان وخته نو رمضان صحیح کیږي ولی هلته مطلق نیت کافی دی پنځم سورته کچري سبا رمضانو د رمضان روزه به وي او کچري رمضان نو شعبان نو نفلی روزه به وي نو په دې صورت کې کچري سبا رمضان ادا کیږي او کا انا رمضان نو شعبان نو بس به نفلی ادا کیږي کا او کچري دانه دیو کو کچري سبا شعبانو سبا نو بس یا د واجب اخر شو یا د نفلی شو که شعبانو د سی به واجب اخر نه ادا کیږي بهر صورت نفلی ادا کیږي ځکه غیر بر تعین دونه کړو اور سیدری به بهر حل زمونږه اصلي مسله بده کې وا کچري می شولې دل شولا روزه بني سو سباله د روزه بشر رمضان بشرو شي کمې شونه لیدل شولا نو شعبان دیش ورځې به پوره کو او به د یک نبی باقاعده شروع شي یک رمضان نه رمضان شروع شي ورسره د بل مسلو وای نور قصه کو ومن راى هلال رمضان وحده وصام وان لم يقبل الامام شهادته ولسب چا د رمضان روزه ونی ولا امام داغه شهادت قبول نکو نو دله پکار د چ روزه ونی سیغا
احتیاط دې پدې کې او دې لپاره یو اصل له الاصل ان الاحتياط في حقوق الله تعالى جائز وفي حقوق العباد لا يجوز. نام دی امام کرخی رحمه الله 17 نمبر اصل له اصل په حقوق الله کې احتیاط دی او دلته حقوق الله مسله ده روزه دیونی سي دې بس یو بل مسله د غشان روانه ده خجی متوجي شي وس د یو ځای لیدل به د بل لپاره کافي وي کنه به وي دغه مسله کو اختلاف د مطالعه ونوم به تاسو اوریدلې مطالعه د مطلع جمع د نور د خطر زیات ویل کیږي او زمونږ د فقهاو په دې کې اختلاف را روان ټولو فقهاو چې اختلاف د مطالعه ول اعتبار شته کنه لنډه غونته کې مختصر مفتابی راي ترخلوخه زمونږ د حنفو اصل مسلک د اختلاف مطالعه ول اعتبار نشته کچا په امریکا کې روز مشهوري ده پاکستان والا ور سره ورجه کوي مطلع مختلفه ده هیڅ اعتبار ولا نشته یو ځلی دل بل لپاره کافی دي د مشرق والا او د مغرب د لپاره او د مغرب والا او مشرق د لپاره لیدل دا کافی دي اده نور امامانو امام شافعي رحم الله بنظم اختلاف د مطالعه ولا اعتبار شتا هر څوک بخپل روي شيني بزمن متأخرین او حناف کله چې یو ځای خبر بل ځای ته رسیدل ممکن شو د مواصلات قائم شو ټلیفون جازون رال دغه شان او نن سبا موبایل رالي نیټ رالي نو په یو سکند کې هر ځای نه خلک خبريږي نظم د متأخرینو احناف فتوا دا شولا علامه شامل لیکلی چې په بلاد قریبو کې اختلاف د مطالعه ول اعتبار نشتا او په بلاد بعیدو کې اختلاف د مطالعه ول اعتبار شتا لری ملکونو کې د یو رؤیت د بل لپاره نه دی کافی بل بيزان لینی اختلاف د مطالعه ولا په بعیدو کې اعتبار شته د سیمه ویل کا شته ولکه هر څوک بيزان لزان لینی او په بلاد قریبو کې اختلاف د مطالعه ول اعتبار نشتا په خور کې چا ولیدله اسلام آباد او پنډي والا باندې بلازمي او دغه شان لاهور والا او کراچي والا باندې بلازمي افغانستان کې ولیدل شو لمنګه سره بلادي قریبي موږ باندې بروجه لازمي توجه جی بيدا چې بلادي قریبه چاته ویل کیږي بلادي بعیده چاته ویل کیږي دې علما مختلف تعریفونه کړی دي توجه حضرت فقه البحوث کیو رساله لیکلې ده هم په دې باندې هغه غنه چول ذکر کو بيخي چې بلاد قریبه هغه ملکونو ته ویل کیږي بلاد قریبه هغه علاقو ته ویل کیږي چې د یو رؤیت بل معتبر شي اختلاف مطالعه ولا اعتبار ورنکو نو د یو لیدلو په وجه د نورو میش نه 28 ته وروړي او نه 30 نه 31 ته زی دا اصل ذهن کې کې نه وای قمري میش 28 هم نشي کېدلې 31 هم نشي یا 29 او یا 30 وي دا بالکل امکان نشته چې یا 28 او یا 31 شي دا ذهن کې کې نشته شکل 28 ته خبره تل یا 31 تل نو بس دا به جایز نه وي نو کله یو ځای رؤیت بل باندې لاګو کو او د دیو د رؤیت په وجه کپاغوی لاګو کو دغه نو مش 28 تر وړي او 31 ته وړي نبه به اختلاف د مطالعه ولا اعتبار نوي دیو خبر بل لپاره کافي وي ادب بلاد قریبه حسابيږي او کچري د یو علاقي رؤیت قبل د لپاره کافي کو اختلاف د مطالعه ولا اعتبار ورنکو او دا دومره لري علاقي چې د دویم علاقي روزه یا 28 ته وروړي دغه اول علاقي د لیدلو په وجه هغه 31 ته وروړي په دغه صورت کې ودا بلادي بعید وي
نو بدغه کې به اختلاف د مطالعه او اعتبار وي، هر یو بیزان لزان لینی او به کتابونه کې کړي د هندستان علماء چې هندستان کې د یو خار بل خار د پاره د بلاد قریبه دي، سعودي عرب باره کې کړي د بلاد بعیدونه دي. تاسو پیږئ برحال د مفتابی رای وروتله چې اختلاف د مطالعه او اعتبار په بلاد بعیده او کې شته، بلاد قریبه او کې نشته. بلاد قریبه چاته وي، بلاد بعیده چاته وي، دا موویل. اوس مسله دا ده چې د یو خلکو لیدل چې کله نور د بار معتبر شو، اختلافي مطالعه او اعتبار نشته، بلاد قریبه دي، نور خلکو باندې با رمضان څنګه ثابتيږي؟ هغه د بار څلور سورتونه دی یاد ساتي. یو شهادت دی، دا خواله چې کوم علاقه کې غزي کې خلک ویني، دا خواله دی ښه. اختلاف مطالعه مثلا نشته. صوم رؤيته شو دویم الشهادت ولا الشهادت دی، دم ارزه کې خپل کیږي. چا لیدلی دا قاضي صاحب لاغه د خپل نشرت له عذر دی، هر یو کس چې غلی دلی دوه کسان به ګواهان جوړ کړي شلمانه بار گواہی ورکړه. دو شو او دریم نمبر شهادت علی القضاء ده. دا وس د یو خار ولا بل خار کې پټ کیږي ښا بلاد قریبو کې دا مسله وسلګي. یو خار کې مې شولې دل شورات قاضي فیصله وکړه چې بس منګه سبا له روزه ده، بل خار ولا ته گواهان لاړو او گواهان ورته ویلا چلته دا فیصله شوې ده، شهادت علی القضاء دې ته ویل کی. نو سره بلاد قریبو کې بل خار له پکار ده چې دا غومونی بس روزه کې. او بل خبر مستفید ده لکه نن سبا چې ټي وي باندې او موبایلونو باندې دا خبر و چلیږي چې بس پلان کې کې روزه شولا او صدق تورسیږي ښا اسی افغاني یعنی معتمد زینونه خبر و چلیږي. دا خبر مستفید وي. نو به چې کم ځای د خبر رسیدلو بلاد قریبونه او باغ باندې با حکم لاګو کیږي غوبم به روزه نيسي. تاسو پیږئ. اور سره اهم مسله بل ووري بلاد قریبو کې د یو علاقې رؤیت بل معتبر دی، اختلاف د مطالعه او اعتبار نشته. خدا الله چې د بل علاقې ولا باقاعده اعلان وکي، کبل علاقې ولا اعلان ونکړلو نبی یو کسر بازیږي او د کوم علاقې ولا اعلان کړي دی هغه سره روزنی سي حالان کې د سي علاقې کې اوسېږي چلته اعلان نه دی شوی، دا به خنه کوي. اته خلکو اتفاق نوځيزان پوهیږي مسله باندې. د افغانان ډېر لیونی دي ښا، زمونږ د طالبان چې دي نام خپ کې لیونی دي. چې کله غول ته اعلان وکړو موږ اعلان نو کړی به رب یو ګروپ یو ټول علما په کې موږ علما په سیرت بدویل پاکستانیانو په الله وګوري دا شباب شریف منی وي، دا شباب شریف غلامان دی او دا دي الله که خدای امر کوم منبر باندې غریبانو نه بڼي ویسته موږ د غلامان وي. موږ د دې ځای امریکا لغه تکړه او دلته مورچا په بس دې نه لاړه طالب بم د دې جنت له دې څنګه وکنه. نو دا خبري غلطي دي تاسو موږ سره ولې نه کوي بي او دایم پسې ویل دا خو بلادي قریبه ده یو رؤیت بل معتبر ده. حرام خبره نیمګړې کوله مو ته به هم لیکل سید بلادي قریبم ده اساس رؤیت موږ له معتبرم ده خو چې اعلان نه ده شوی به. نو مسله دا نه کوم علاقه کې اوسې ګل دروځه نه و روزه باندې کې اختر نه به کې. حتی مسله دا ده ته یو علاقه کې روزه ونی ولا بل لرالي استا 28 روزي شوې دي ال د اختر د اختر بکې یو علاقه کې د روزه نیولې بل علاقې لرالي ال ته اختر نشته او استا 30 روزي پوره شوې سبا له 31 وام نيسي. تاسو ویږئ کنه وجه سره نبی له سم سبا حدیث ذکر کړی دی تاسو روزه ونی سي یوم تصومونه په ورځ باندې چې خلک روزه نيسي او سبا حدیث ذکر کړی چې خلک نه نيسي به مني سي ویږي په مسله باندې کا دا وزین کې کېنه وای کا مخکې راځي ورسره یو دا مسله ده چې دا کوم حساب دي نن سبا ساينس ټیکنالوژي ده د دیو د فلکیات ولا د دیو رؤیت له اعتبار ورکول شو کنه خبره ویږي
نو دې کې به حضرت لیکلي دي کچري دی وای چې موږ لیدلې ده فلکیات او خوربین وغیرہ کې دغه له موږ اعتبار نه ورکو دې اعتبار نشته نبی له سلام وینا نو امه څنګه دي امیه دې کنه موږ امینی حساب کتاب نه کوو د مفتبه راي د دلایل سره ثابت کړي به وګورئ او پاتې شول دا خبره چې موږ روجا 1940 دلی له شل کسانو گواہی ورکړي او هغه ویلي چې سباله لیدل ناممکن دي او به زمون کسان گواہی ورکړي چې موږ لیدل حاضر روجنی سو د صورت به ووري اول صورت هم کوم ویلو ووري خبه اول صورت دا ده چې هغه موږ فلکیات به حساب سره لیدل دا یا سبارت دلی ممکن دي او من کی څوک ویني خبره به سره شو څوک ویني گواہی ورنه کی یای ورکی کسان کمی نو په دغه صورت کې حکم دا دی چې دا هغه د غړای لبا دغه د غلیدل لبا اعتبار نه ورکو من ته نه دی ویلي چې تاسو دغه بلیدلو کوي څه ویلي دي سومو لرؤیتی کوم دیم کاغو هغه فلکیات به حساب سره ویل سبا افق باندې میش لیدل دا ناممکن دي او به لشل کسانو گواہی ورکړي چې موږ لیدل دا نو صحیح را اداره به بده دي گواهان نه منو او دې بر خپل دلایل شته لکه چې کله اسمان صفای د ودرې کسانو گواہی له اعتبار نشته هم فقہ کې مسله ده سیده وجه سره کدي کچری دا صحیح وي ډیرو بلیدلې نو معلومی کې صحیح نه ده دغه شان نور ګڼ صورتونه دي چا کې خلکو لیدل له اعتبار نور کې دې بوجه راي دغه جوړه شوې ده چا غوول ممکن نه ده نو به دغه منو به یو کس رشل کسان گواهی له اعتبار نور کو مخکې راځي دریم نمبر مسله نصاب د شهادت د هلال رمضان دی تاسو دې مخکې لږه اصولي خبره زده کې ان شاء الله موږ له کتاب الشهادت کې راشي برګورې ټول اصل کې د خبر روایت زموږ اصول فقه کې څلور قسم ذکر شوی دا مقبول لکه غیر مقبول له همغه مجموعي تور شپږ صورت جوړو تاسو ته وښه اول او خبر روایت نه مراد یو کس خبر نه دی یاد ساتي خبر روایت نه مراد هغه خبر دی چې هغه تواتر حتی نه رسیدل کادرې کسي کزلوري کې بنځي نو کله دا په حقوق الله کې وی خبر روایت په حقوق الله کې او د حدود او د قصاص سره تعلق نه وي یو دیم کله په حقوق الله کې وي او په حدود کې د حد زنا سره تعلق وي درې حقوق الله کې وي او د حدود کې به د حدود حقوق الله نه د زنا نه علاوه تعلق وي حد سرقه و غیره وي څو قسم شو درې پدې کې چې کوم قسم اول له چې په حقوق الله خبر روایت په حقوق الله کې راشي حدود او دغه شان د قصاص او غیره سره تعلق قصاص په کومه یادوي کا قصاص حدود سره بای حدود سره تعلق نه وي نو بدغه کې د یو عادل کس گواہی مقبوله ده بلکې د مستور هم قابل قبول ده اگر کہ امام محمد رحم الله تقریبا مستور غیر تغیر مقبوله وی اصول فقه کې هغه فتوا ده برحال داسې به وایي د یو عادل خبره به کې قابل قبول ده مثلا وبدي پاک دي کنه پاک دي یو عادل درته ویل چې پاک دي وسودا سپه کوا ویل نه پاک دي به مکوا رسی بي او که فاسق درته ویل چې پاک دي یا نه پاک دي به اکبر رای چله چې کوم زمانه دي اکبر رای لا په کوم طرف باندې عقب اخلي ورسېدلې نو لنډه دا چې په حقوق الله کې چې حدود سره تعلق نوي الته یو خبر واحد دا مقبول دي او دویم صورت چې دي چې هغه حقوق الله نوي حدود سره تعلق یو زنا وي الته به څلور کسان ضروری دي او دریم حقوق الله سره تعلق وي او حدود نه خود زنا نه علاوه حدود وي
دلته به دوه سړي ضروری دي خځې به کې نه چلیږي راشي به راشي که حق العبد وي او الزام بکی وي خالص الګ ازما په دې سب باندې 0 روپے قرض دي نو ګوره الزام دی پکې پاغه باندې لازمي دي ما ته به راکې په دې صورت کې مولوی صاحب عدد او عدالت دواړه شرط دي کم از کم دوه کسان به یو سړی دوه خزي او سره عادلان به څو شو څلور شو کنه پنځم حق العبد دی حق العبد واغې کې بالکل الزام نشته لکه عام معاملات دی لکه به کوم یو کس پکې کې نه نو بده کې د هر ممیز قول چې ده کنه خبر دا به کې قابل قبول له ورسېدلې او د بنځم شپږم چې من وجهن بک الزام وي من وجهن بک الزام نه وي حق العبد وي الکته د وکالت نه لري کړلې او غلام ته وي تابانه حجر ولګېدل مضاربت د مضاربت نه لري کړلې نه دي کې امام سی وي یو شرط دی یا عدد او یا عدالت پوه شولې په مجموعي تور څو جوړ شپږ هلال رمضان کی کوم خبر ورکولې کیږي دې تعلق د حق الله سره دی روزه د سواله د چا سره تعلق دی حق الله سره نو دې مبارک موږ ویلو چې د عادل روایت د عادل خبر روایت له به اعتبار وي نو ویو واذا كان في السماء عله قبل الامام وشهاده الواحد العدل في رؤيه الهلال خلم ده كان عادل ویلو رجلا كان وامراه حرا كان وعبدا او کچری اسمان بالکل صفاو اورز مرز نو نو به نبی بکی شرط داده چې جمع كثير ډیرو کسانو لیدلې څومره کسانو په دې کې مختلف رائے دي څوک وي دومره څوک وي دومره څوک وي دومره خو مفتابه رائے پکې دا چې قاضي ته بس یقین راشي کنه غالب ګمان راشي بس دا کافی ده حتی چې امام سے وہی دو درې کسانو باندې راشم کافی ده فإن لم يكن في السماء علة لم تقبل الشهادة حتى يراه جمع كثير يقع العلم بخبرهم دا مفتابه رائے ده خو حضرت لیکلی دي وګد باسي کړي دي په قضایو کې وهذا يدل على ان متاخري الحنفيه مالوا الى عدم اشتراط الجمع الكثير في حاله السحو شکل اسمان بالکل صفاو بهم جمع کثیر ته ضرورت نشته او دغه شان مذهب د متأخرین حناف په مثل مذهب الجمهور څنګه جمهور مذهب دي مثل مذهب الجمهور او وجه تر خلق سستی شروع کړي د بلیدلو د هلال کې لہذا دو کسان سړي یو سره دو خزیبم قابل قبول وي عمدہ شان القول ثواب کی دی ہمارے متون اربعہ میں اس مسئلے کے اندر قول بالا ای رؤیت جمع کثیر کو ہی اختیار کیا گیا ہے نیز قدیم کتب فقہ و فتاوا میں بھی عموماً یہی قول راجح کے طور پر مذکور ہے مگر متاخرین حنفیہ جیسے علامہ شامی ابن نجم وغیرہ کے نزدیک موجودہ دور میں یہ قول قابل عمل اور مختار ہے کہ اس صورت میں بھی شہادت رجلین اور رجل و امراتین کافی ہے اس کے لیے جمع کثیر کا ہونا ضروری نہیں ہے اور ایک روایت میں یہ قول خود امام صاحب سے بھی مروی ہے چنانچہ اس روایت کے موافق فتویٰ اب بھی امام صاحب کے قول پر ہے منگ دغن نہیں ہوتی کا نشید غشان فتوہ کو سنگ چی حضرت خبر منگ ذکر کرالا تصور سیدلی بھی حجی څلورم بحث کې د وخت بیان دی وقت کله نه کله پورې دی وقت الصوم من حين طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس اچھا دغه مخکې مسله کې صورت دو پاتې شو جدید هلیکاپټر په ذریعہ باندې کې څوک میشویني نو به وې د دې داسې حیثیت د لکبر مقام ته چوخیږي او زمون فقاو ذکر کړي ک کسان بره او مقام ته وخیږي ویني د غورویت له اعتبار شته دی نو هلیکاپټر په ذریعہ کې ولیدل شي هغه لیدل له اعتبار وی او که هوایی جهاز کم چې ډیرو چتوي
کاغي کې ولیدل شي نو به نه دغه دوه صورتونه دي کلام دی را کوزیدل لاندې ولیدل شولا نه به هم دغه مقام بالا والا حکم دیکھا اوچت زمانی څوک ولاړی او کنه انتهایی زراو کیلومتر اوچت دی میټر او به ولیدل شولا دغه صورت کې ولا به اعتبار نشته لکه د څخور وخت کې به برخکاری راسي بي هجي بيان وقت الصوم من حين طلوع الفجر ثاني بشروشي الى غروب شمس پوری بي او کوم ځکه چې طويل النهار وګدي ورځ ولا علاقې دي نو مسله دا د کومه علاقه کې چې د 24 غنټو نو ورځ لنډه وا 23 غنټه وا یعنی دومره ټیم په 24 غنټو کې ملاوي دلو چې هغه پکې خوراک سکا کوکی ناغول حکم دا غزي موافق د روزو نیولو دي 3 غنټه روزه د نسی به الله امتحان دې کني دل تراشي هغه موږ ته پرې دي او ورسېدلې او کچری داسي علاقه و چلتا بيخي په 24 غنټو کې دومره ټیم هم ناراضي چې نور پرې وته ورو خوراک خلکو کې شپږ به شپه ورځي نو دغه ځکه به حکم دادې کچری دی حساب کولې شي دا مورز موافق د روزي غشان دي کې یو کني کم صحیح را اداره کم قریبه علاقه د ورته چلتا د عادت موافق روزانه ورخيږي پریوزي دغه حساب سره دي روزه نصیبه صبح صادق نتر غروب پورې ورسېدلې به هجي وقت د بار جندري استعمالول شو کنه نن سبا چې کلندر دي نو کوم معتبر جندري کلندر نه بالکل استعمالول شو پنځمه مسله الکه د صوم راته څوخ نه شروع کړل لک تعریف خو راته وکا او صوم هو الامساك عن الاكل والشرب والجماع نهارا مع النيه څوک باندې اعتراض تعریف باندې اعتراض وکي چې الکه نه تردن صحیح دی او نه اکسن صحیح دی نه جامع دی او نه معنی دی اما تردن ففي اكل الناس کی وګوره جامع نه دی که سره خوراک وکي ناسی وي یو جماعتي وکي نو روزه خو نه ماتيږي او که سره اکسن حیض او نفاس ولا کزه چې دا دي باندې خروج نه لازمات به موجودي نو جواب ول ذکر کړی سوال می چنه وکړای خواص په ظلم دا شوی د سی بوره حالاتو کې سوال او جواب ملاوي نو جواب دا دی ولې سب ناسی چې دی کنه ناسی چې کوم خوراک څخه کوي هغه کلماتون دي صاحب حقي به کوي بس دا سینه شوی چې خوراک کوي او بهم د روزي څنګه قائمه ده نیکی د سی وګڼه لأن الشارع أضاف الفعل إلى الله الله بقي نبي عليه الصلاة والسلام فإن الله أطعمه وسقاه او ورشي حيز خزر اغو چې روزي نسيم باذن الشرع نسي دلته به وقيت وسزيتي ولګو هو الامساك عن الاكل والشرب والجماع نهارا معنيه باذن الشرع وي هجي مخکې راځي کوم شي سره روزه ماتيږي د کوم شي خوراک سره او کوم سره نه ماتيږي ما يفسد الصوم وما لا يفسد نو په دې عنوان کې راته تقریبا و مسلې ذکر کړې دي ښا اوله مسله کصائم خوراک وکي سکاک وکي جما وکي او ناسین وی روزه نه ماتيږي لنډه دادا نسيان په صورت کې روزه نه ماتيږي او دا حدیث نه ثابت راکا نبی علیہ السلام وی تم علی صومک فانما اطعمک الله وسقاک او دا شپږ وړو کتابونو نقل کړی دی اگر کې قیاس تقاضا کوي د صوم خلاف حکم رااله کنه د صوم د سی بوایو معارض موجود شنو بکار د صوم ختم شي هو استحسان بالاثر چې موږ ویلي وغله په قیاس باندې ترجیح وي دیو جن موږ وی روزه قائمه ده د په مقابله کې بل لغت خاطی ویلې کیږي نسيان تعریف بهونه کو نسيان دې ته ویلې کیږي چې فکرې نه چې ما روزه نیولې خوراک سکا کیا جما وکي بل خطا ان د خطا ان دا چې بالکل فکر وی روزه می ده خدا نیتی نه چې څه دې تیر شي زما او بس خو دې دوه واچي به غیر اختیاري دي شي ته خطا وایي
او بل دغه شان د اقرا صورت دی چې څوک به د سر تمانچه کی دي خوراکو کګینی وجنم دي سکاک وک جما وک دې سدواړو صورتونو کې روزه ماتيږي او دا من قیاس کوونه بنسیان ولا مسله باندې ځکه نسیان ولا مسله خلاف القياس ثابت ده ځکه موږ تاسو ته دا یو خبره کړې و کزین کیمی چې استحسان بالاثر استحسان بالاجماع استحسان بالضرورت دی باندې څوک نشي ور قیاس کولای ولی دلته حکم من كل الوجود قياس مخالفي الی مکنه کزین کیمی دا باسم چړلو او دا من قاعده ویلی دا ما ثبت على خلاف القياس فغيره عليه لا يقاس یامي کخیر رحم الله په اصول کې مدیخه مخکې راځي او که یو سړی ود شو احتلام ورته وشو او یا خزي ته قتل بس انزال وشو او یا تیلو مګل یا احتجام وکړو خکری ولګاو یا ارانجو مګل یا خزه خپل کړل خو انزال ونشو بدی صورتونو کې روزه نه ماتيږي ډېر برموري صاحب د بدای مزیدار اصول ذکر کړی درې تاسو متوجه شئ اول اصل دا دی چې کله نسیان موجود وي روزه نه ماتيږي دیم اصل دا دی کله شی به نسیان وي بیا روزه نه ماتيږي شی به نسیان څه مطلب د روزي منافي کار وشي او دا سیګار وي چې غي نزان ساتل بالکل ممکن نه لکه د هوا لوګي وغیرہ خله کې داخليږي یا بل روان موټرسایکل باندې چې د مچ میګي مچ او مچر چې دا دن لاړې د روزه نه ماتيږي رسېپی یو دا چې نسیان یو بل لري چې به نسیان وي او دریم چې کله منافي صوم نصورتن یو نه مانن وي لکه دغه تیر شو احتلام ورته وشي صورتن هم نه دي مانن هم نه دي مانن دار چې شهوت خپل بوره کوي انزال وشي صورتن دار چې خزي بشي کې ور کړی دا دواړې نه دي کړی خیالم ده کنم ده نو چې نه صورتن ویونو مانن وی دا درې اصول شدي سره روزه نه ماتيږي نو فإنما فاحتلم او نظر الى امراد فانزل او دهنا تیل یو مګل نو تیل بسر باندې مګل بدن باندې سره روزه نه ماتيږي البته وقتی تیل واچول به ور سره روزه ماتيږي ښا هغه به واچول به وینه ماتيږي ارانجو سترګو کې دوايي چول سره روزه نه ماتيږي سپرې کچا بوې کول عطرې بي کول وکسي بي کول اندې سره روزه نه ماتيږي د وینې ټیسټ لپاره وینه وېستل روزه سره نه ماتيږي نکسيري وشو ټوت پیسټو کې استعمالي نو ټوت پیسټ خبره به لکومه دغه سره نه ماتيږي پاتې شلو ټوت پیسټ نه یو قاعده رزين کې نه وای چې روزه چې ده کنه هغه د سقوط په محل ودرول هغه الفاظ یې څه دي ورسېم څه الفاظ دي پیش کول سقوط ته را بچره هغه الفاظ دا مکروه ښه روزه ماته دو ته پیش کول چی دا مکروه نو ټوت پیس وغیرہ کې کچری دي تیر شو روزه ماته شو او کثیر نشو مکروه ده ځکه ماته دلو ته ځان نږدې کې کوم دې ورسې دغه دې کار خجي دي عنوان کې درېمه مسله فین انزل بقبلة او لمس فعلي القضاء ولا كفاره کچری خلول انزال وشو اعلاس بوالو انزال وشو نو اس قضا شته کفاره نشته قضا ول اشتره انزال وشو کنه صورتن کفاره ویل نشته جی کفاره د بر قاعده ده چې کله صورتن او مانن جما موجود شي هغه دا چې د خزي په فرج کې یا شاده شرمګاه کې نه لوي دلته غنه د علل کمال نه موجود شوی بس به ګوره کې کوي لکشن صبرو کې کدا آسان دي صورتونه به سو زه د ورسو ته وګورې ورکه نه بس کوي سبا مونږ دا برحال قضا بذکر لازم ده لوجود معنی الجماع موجود شلمانوي تور جماع موجود شلمانوي تور ښه
او الانزال عن شهوه بالمباشره. الكفاره چې فتفتقر الى كمال الجنايه، كمال جنایت ځکه کفاره غټ عقوبت دغه د بار غټ جرم پکار دي، نو غټ جرم باندې چې کله باقاعده صحیح طریقې سره جما وکي. الالف الجنايه القاصره فيها القضاء فقط. کجې څلورمه مسله ولا باس بالقبلة اذا امن على نفسه ويكره ان لم يامن. یو سړي بزان باندې امن دي چې زه پکې مخ کې نظم نو خځې سم ناسل راځم نسل شي لاس ما سم پیوالې شي او که خولي را خولي لک پورو رونم کولې شي دا لې چې کله وسره ټیم تیر شوی کنه ویني به ګورې شي خرابيږي به نه کوي. مرحل کې بزاني امن وی غالب ګمانې دای چې مان روزه نه ماتيږي سیدا او کله غالب ګمانې دای چې را نه روزه به مات شي جماعت به ورسي خبره به مکروه ده ولی مکروه ده وخت می قاعده ویلا سقوط بځای کې روزه کې خودل سقوط د نږدې کېدل د مکروه دی او کبه کار وکوي خو پوره کفاره لازميږي. او چا به کې تقسیم کړی دی چې فاحشه د خځې سره قبله فاحشه کول د مکروه دی چې بس ګروپ دی جوړ کړي بیم زغ شفتیها رسې به کنه او کده شي به خیر دی. پنځمه مسله وإن ذرعه القي ولم يفطر وإن استقى عامدا ملء فمه فعليه القضاء. دي قدره عبارت دي تاقیدونه تو غوري وإن ذرعه القي خپل الټی رالی روزنه ماتيږي. داغه صورت د مولوی سب چوبسي تیری نه کیخه نو خپل الټی راشي او وبسي تیری نه کی روزنه ماتيږي. ډکه خلیم نه ماتيږي او ډکه خلنیم نه ماتيږي. ډکه خلاصه تعریف دی چې دمر ډېری الټی راشي چې خله کې برداشت کول نه شي تویږي درنه او ډکه خله نه چې غدمر نه ایګه یعنی برداشت کول شي. نو اورا که الټی د خپل را لې روزنه ماتيږي ډکه خلی کې غیر ډکه خلی ها کتیرې د کړه به دوه صورتونه دي. کچره د چنې موافق او بس تیرې کړه به روزه ماتيږي او که چنې نه کم یو به تیرې کړه به نه ماتيږي. زين کی صورتونه ولویدل. او ان استقى عامدا کبزور دی الټي وکړي قصدن مل افمه قید ولغو فعليه القضاء به جماعت را قضا براوړي. ندی کوم صورتونه د وخت شي ک قصدن چ الټي وکړي ډکه خلوی رو جماعت شوله بهر صورت ک قصدن چ الټي وکړي ډکه خلنه وی روزنه د ماته ک قصدن چ الټي وکړي د چنی موافقی و بس تیر کړل یا د دینه کمی بار صورت رو جماعت را پوه شولې به نو مجموعي تور باندې کچا غیر قصدي تور الټي وکړلې ډکه خلوی روزنه ماتيږي غیر ډکه خلوی روزنه ماتيږي چنی نه کمی تیر کړل روزنه ماتيږي چنی یا دغه نه زیات تیر کړل به روزه ماتيږي. او کچا قصدن الټي وکړلې ډکه خله روزه ماتيږي. پنځم صورت شو ډکه خله نوي نه ماتيږي ډکه خله وی کنه وی صورت خو واپس یې تیر کړلې او کړي به روزه ماتيږي. پوهیږي به شپږم مسله ومن ابتال الحصات او الحديد او النوات افطر وقضاء. ولې سب چا کانه وسپنا اډو کې تیر کو روزه ماته شول قضا براوړي. قضا او کفاره کې همدا قاعده ده خپل کتاب ولر سب سي ذکر کوي وته غوړې وما مسألة ومن جامع عامدا في أحد السبيلين وكل جماع وکړه بحد السبيلين کې نو على الكمال جماع موجود سورة او معنا نوز به قضا او کفاره دواړه لازم وي. او اکل خوراک کې او کسکا کې او دلته قاعده ما يتغذى به او يتداوى به داس شي خوراک داس شي خورلو داس شي وسکلو چاغي سره غذا حاصلېږي یا ور سره تداوی کیږي نه بدغه صورتونه کې با کفاره لازميږي او کدا څه شی چاغه غذا به تور خلق عرف کې نه خورلو او یا دغه شان د تداوی په صورت کې خلق نه خورلو دغه شی باندې به صرف قضا وي کفاره نه وي. زهر چاو خړل خاورې و خړل د بلاړي تیر کړلې نو بدی کوم چا ویلې دي چې او قید وسره بل زیتی کوي
غذا پتورو تداوی پتورو لذت پتورو نو بدغه صورت کې به قضا کفارم لازمیږي نو لاړې د چا بل چا تیر کړلې نه غذا ده نه تداوی ده او نه به لذت ده نو روزه ماته شو کفاره نشته او کله محبوب لاړې وي نو به کې ویل عزتي به کې سلاماتيږي فعلی القضاء والکفاره خجی جما کې انزال لدی ضروری ښه چې شي کې دن کو بس روزه ماته شو اذا التقى الخطان والخطانا امون ویلی کنه دلیل الشيء في الامور الباطنه يقوم مقامه هذا شی بشي کې دن کول د دلیل الشيء د کړه د انزال دلیل دی انزال بځه معنی ودریږي او روزه د ما د غسل درمانی واجب 61 نمبر 100 نمبر ماده والکا دا 67 نمبر ماده وا خجی دیمه مسله که خزی بخاون اقرا وکړه په زور راګیر گذر کوي کې بمي سره د تمانچه کې خو د لغزوانه مرته ولګیدل پرتوک سره کارو پرتوک آسان کار دی تلې او بس کار یو کله کله سلیم تلې چي نو اوس به څه وکمینو بعضی فقهاوی سړي باندې کفاره لازم ده اگر سړي اقرا غیر معتبره د سړي باندې وشي څنګه و انتشار خو بخپل خوخه معنی راغلی کنه دا څنګه کده خوخه نه به کار انتشار نه راتللی دا انتشار چې راغلی کی طبيعت ته برابر دی خو صحیح رائے ده د مرزي انتشار غیر اختیاري دی کله چې د خواله را لاس ما سي درمانی ول انتشار بکیږي نور بچکه په دې اعتبار نشه شریعت کې ښه د اختیار لا لہذا اکرام معتبر ده او کسړي په خزه اکرام وکړه نه خزه غریب خود شان انتشار مسلې نشته ده هغه خبري کې نیم کار شوی یا په کم کار شوی نو بهر حال هغه باندې کفاره بین لازمیږي او دا صورتونه مونږ ویل دي قضام لازمیږي قضا او کفاره هم د اله د چې د شپې نه روزه نیولې به د لوبو کی که شپې نه روزه نه ونی ولې او به وکړلو یعنی باقاعده شپې نه نیت نه کړې دي سی وایا نو د ورځې کله کنه دي نو که به دې سکار وکړل نو به صرف قضا وی کفاره نه وی لازمه ځکه کفاره اله لازمیږي جرم وکي او جرم دار چې د روزي به حرمتي وکي او دالې چې نیولې دی ماته کې نو کسره دی نیولې نه به کې دا خبره نشته لګا امام شافعي رحم الله وی جما کې بهر صورت لازمیږي ځکه صرف د خوراک سکا خبره راغلي ده نسيان په صورت کې کا هم خبر هم نه وکړي امون وی چې نه جما باغی ور قیاس ته نسيان په صورت کې جما وشي دا ووري کا نه روزه ماتيږي نه قضا لازمیږي او نه کفاره او دلیل من بیانو دلیل من سره شته من افطر فی رمضان افطر مطلق ویل او مطلق یجري على اطلاقه